بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب حذف العامل في بعض الأحوال المؤكدة، وهي أي الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا بخلاف المنتقلة، والمنتقلة قيد للعامل بخلاف المؤكدة. فجدا أتم قاعدة دا سبق لك دینا دا سر و توقی دی تعریف دا حال منگ ذکر کرے ہو. دوم نمبر کی معمول بے اعتبار سرا ذوالحال بے اعتبار سرا تقسیم کرے ہو درے اقسام ہوتا ہو. دریم نمبر کی ویلیو عامل حال فعل شبه فعل او فعل معنوی معنی فعل وی. څلورم نمبر کی شرط ولا بیان کرے ہو حال بنا کرے وی ذوالحال بغالبا معرف وی. پنځم باس کې به د قواعد بیانو مونږ ول اته قاعده به ذکر کیږي. نو اوله قاعده پکې دا وا چې کله حال نکره و تقدیم په ذوالحال باندې وجوبي دی. دویم کله چې عامل معنوي حال به عامل نه مقدم کیږي. او دریم کله چې عامل ظرف به پکې اختلاف دی او که معمول ظرف په عامل معنوي مقدم کیږي. او څلورم نمبر چې کله ذوالحال مجرور نو سیدا د چې حال په ذوالحال مجرور عامل باندې نه مقدم کیږي. پنځم نمبر که اسم جامد او که اسم مشتقی او چې په هيئت د فاعل او د مفعول دلالت کولو یعنی د حال صلاحیت پکې او حال به جوړیږي. دا نه د ضروري چې خامخا د اسم مشتقی وي. شپږم نمبر مونږ ویلو حال کله جمله واقع کیږي خو جمله به خبریه وي او جمله به څه وي خبریه بل قید پکې څه ضمیر عاید به پکې وي چونکه هغه مستقله ده. نو عاید پکې ضروري دی. عاید کله ووي کله ضمیر وي کله دواړه. جملې پنځه صورته جوړېدل. کچری جمله اسمیه و او ضمیر دواړه به پکې وي یا به صرف و وي دا دواړه بلا ضعف صحیح دي بلکې اول اولاده. او که صرف ضمیر وي نو دام صحیح دی خو ضعف پکې دی. که جمله فعلیه و او مضارع مثبت و نو صرف به ضمیر سره به حال واقع کیږي. که جمله فعلیه و مضارع منفی و یا ماضی مثبت و یا ماضی منفی و د درې قسمو کې درې وړه بلا ضعف جایز دي. او ضمیر سره صرف وو سره صرف ضمیر سره. شپږ قاعده و مقاعده کې ویلو کله چې قرینه موجوده وي نو عامل د حال چې دی دا حذف دلی شي. حذف جوازن حذف دلی شي. اتمه قاعده وصورینا چې عامل د حال کله وجوبن هم حذفيږي. دا به کله چې حال مؤکده وي. حال مؤکده چاته وي دا خبره کوم. دی په مقابله کې حال منتقله دی دا غي خبره بم کوم. او شرط ورله بیانې بلکې دو درې اجزای شرط لري دا غي بیان کو. دی باندې څه کې د قاریار تاسو په مسله پوه شولې. حال عامل چې دی اتمه قاعده کله کله وجوبا حذفيږي. دا بکلی چکل حالی مؤکده وی. راځي د دې حال د دې دوه اقسام بیان وکړو. یو حالی مؤکده وی یو حالی منتقله وی. دو فرق به کې بیان کړی دي. حالی مؤکده هغه حال ته ویل کیږي کاملی حذف یو کني ویغه سم کار نشته خو د خپل ذوالحال سره غالبا موجود وي. کله کله چیرته تلری کیږي. او د دې په مقابله کې حال منتقله دی چې د خپل ذوالحال سره کله وی او کله ور سره نوي. جاءني زید راکبا کی رکوب کله د زید سره وی او کله نوي. تاسو پوهیږئ یو فرق شو. دریم دا چې حال منتقله دا قید وی د بار د عامل. جاءني زید راکبا مجیئت دسی مجیئت چې رکوب دی
دا قید دی پکې او حال مؤکده قید نوی د پاره د خپل عامل څو فرق شو حال مؤکده دا غالبا د ذل حال نه لری کیږي کامل موجود وي کنه وي حال منتقله دا کله ذل حال سره وي او کله نه نو الته غالبا وي او دلته نه د ضروري چې غالبا دي دم حال منتقله قید وي د پاره د عامل او حال مؤکده قید د پاره د عامل نوي فرقونه باندې پوه شولې برحال مسله وسواوري کله چې حال مؤکده نو به نور قیدونه ورسره رستو لګوخه شرایط ورله بیانو نو به حذف د عامل چې دا وجوبي دي شرایط به ورله رستو بیان کو وته ګورئ ويجب واجب دي حذف العامل مرجئ خذل ضمير حذف العامل في بعض الاحوال المؤكده فبعض احوال حال مؤكده کی الک بعض احوال ولي وي ذکر رست من شرایط بیانو هغه سره تزین او با سوال تا حال مؤكده وي عامل بینوي حذف بلکې وسنه ووري اجمالا حال مؤكده کله جمله فعلیه کی راغلی کله جمله اسمیه کی نو جمله فعلیه کی چی نو به عامل چره حذف وجوبی نه ده او که جمله اسمیه کی نو به عامل د حال چه ده دا به وجوبا حذف وی نزکی ول په بعض الاحوال خیلم ده کنه ځکه بعضی احوالو کې خو حال مؤکده په جمله فعلیه کې مراغلی ویل ته نه حذف عامل في بعض الاحوال المؤكده في بعض احوال حال مؤكده کی على حال مؤكده ومنتقله تعريفون راتوك فرقون بيان کا وهي اورا اي الحال المؤكده چې مطلقا مطلب کاملی حذف في لك جمله اسميه کې او کنه حذف لك جمله فعليه کې هي التي دا حال لا تنتقل من صاحبها چې دا منتقل کیږي د ذل حالنا ما دام موجودا غالبا ترڅو چې ذل حال وي غالبا بور سره دا وي بخلاف المنتقله فخلاف د حال منتقله کې چې دا د ذل حالنا بغیر د دین چې غالبا دی موجود وي منتقل کیږي دویم فرق والمنتقله قيد للعامل حال منتقله د عامل لپاره قید وي بخلاف المؤكده بخلاف د مؤکده چې دا د عامل لپاره قید نوي مونږ وایو کنه زه به چې حال چې دا قید وي د فار د خپل عامل دا خبره د کوم حالي حال منتقله خام مثال متبل جهني زيد راكبا زيد را له د حال کې چې سورو نو دا مجیت دلته مطلق نه دی مقید دی مجیت رکوبن شوه دی تاسو راسي کنه په خو حال مؤکده کې دغه شان قید نوي برحال نفس مسئله بیان کړله زمنګ نن سبق کې اوله مسله د حال مؤکده په بعض احوالو کې یعنی چې جمله اسمیه کې وي حذف د عامل وجوبي وي یو به حال مؤکده او منتقله کې دوه فرق بیان کړه دوه خبرې وشوي نن سبق کې دوه مجموعي تو نن سبق چې د اتم قاعده ده راځي ورلوي کم دې دي هدي اوس مثال بیانې مثل زید ابوک عطوفا دلته عطوفا حال له او دا حال مؤکده دی زید ته وي استبلار مهربان دی مهرباني هم تور د بلار نه لري کیږي غالبا پکې موجود دی او دلته فعل حذف دی حذف وجوبي سره عطوفا فعل څوک دی رسو بیان کو یا احقه دی یا احقه دی نو که احقه شي او که احقه شي هو کم ضمیر مفعول لمنصوب کم معمول منصوبه دی د عطوفا دغه حال دی و ضمیر ابو کا تراجی دی تاسو خبره پوه شولې خجی حذف ولی جائز دی قرینه موجوده ده کنه هغه نسب د حال دی خجی وجوبا ولی دی وای زکه د حال مؤکده دی او د دې عامل چې به مؤکده وي عامل به مؤکده او مؤکد او مؤکد دواړه نه جمع کیږي نو مؤکد په دې د مؤکد دواړه نه کنه نو صد مسد مشو توسو ګره فین العطوفیت چې مهرباني لا تنتقل عن الاب في غالب الامر عام طور د پلارانو نه دانا منتقل کیږي پلار کې دا وی احقه یا احقه
برحال وکشي نن سبق کې درې خبرې وشولې کدا مثال هم پکې ورسره مرګري کو قاعده بیان شوله فرقونه بیان شو د مؤکده منتقله کې مثال بیان شو ورسره د مثال لږ وضاحت کې نو وایو دا عامل څوک دی تاسو لږ بر وګورئ دوه رأی دي یو دا دوه رأی نه بلکې دوه احتمال دي یا دا چې احق هو دی حق يحق باب ضرب يضربون مجرد نه دی او یا احق يحق باب فعال نه دی او حق دی نو که حق يحق شي په معنا د دې چې زيقين ته ورسېدل ما زيد ابوك احقه عطوفا زید ستا پلار دی احقه زه په دې خبره باندې یقین ته ورسېدلم چې ستا پلار دی داسې حال کې چې مهربانه دی خیال هم دی که نه او که د باب افعال نه شي احقه نو بیا هم یوه معنی هم دقه ده او بله معنی هم شته دی بیا هغه د اثبته په معنی ده زید ستا پلار دی او زه ثابتوم ابوت هغه لره داسې حال کې چې مهربان هم دی هلکه ابوت ولا ته څنګه ثابت دی خو مخکې نه ثابت دی نه اصل کې مقصود دا قید دی مهربانتوب ورله ثابتومه برحال یا عامل مجرد نه دی یا مزید و باب افعال نه دی که مزید نه شي نو به دوه معنی یو د مجردو په شان د یوه اثبته په معنی دی ورته اوس وګورئ بفتح الحمزه احق او ضمها احق نو اول کې به ماخوذ وی مشتق وی من حققت الامرنا دا ماخوذ دی دې ټکی نه حققت الامر یقین تبکار کې ورسېدل ما به معنا تحققته یعنی لازمی معنی ده معنی څه شولا بلکې دې وایي تحققته باب تفاول ولا معنی ده چې صرت منه على یقین زو ورسېدل ما داغه د طرف په یقین باندې چې هغه دغه شان دی او من احققتو دما چې دا احق و افعال نه دی او ماخوذ دی د چانه احققتونا تاسو نه پیږئ پی کله احق هو نو به د ماضی اول صيغه د ماضی د حققتو خیرم ده کنه او که احق شوي احق هو شي نو به ماضی احققتو دی احققت الامر به معنی څه وینم ما ویل به څو معنی احتمال لري دوه کنه یو او احققت الامر بهذا المعنى بينه وقع مخکنه معنی ده یقین ته ورسېدل ما او یا دوه معنی مشترک معنی ده اثبته اتحققت ابوته لك ما ثابت کو ابوت داغه تا تعلق ابوت خداغه مخکنه ثابتو نو مطلب یې څه دی عطوفا قید یادی مهربان مله خلق وای کنه الک استا پلار می مهربان ومنلو استا پلار می زه وای کنه استا پلار می تکړه سړی ومنلو نو پلار توم نه دی خاصمو دا بل قید یادی خیرم دی کنه وسرت منها او زور رسیدلم د ابوتنا چاغي کی عطوفیت فرود دی علی یقین او اثبتها لك عطوفا یدسی وایا ثابت مکو ابوت تا د بار مهربانه تصور رسیدلی برحال صاحب د مفتاح وی علامه سگا کی چلا گدلتا یحنی چې دې کنه هغه عامل له احقه یا احقه نه دی وقال صاحب المفتاح وي أحق التقديرات أحق تقديرات نظما بنظماني أن يقدر أغدا مقدر شي يحني عطوفا زيد أبوك يحني مائل دي تاتا دسحال كي مهربان دي تصور سيدلي ننن سبق كدري اجزاء شو قيد مويلا چې بعضي احوالو د حال مؤکده کی یعنی جمله اسمه کې راغلي وي حذف د عامل چی دا واجب وی حال مؤکده منتقله کې فرق او به مثال چپاغي کې عامل وضاحت وشو کنه بیگی بقاری وشرطها څلورم جز دنن درس شرط حذف د بارا اي شرط وجوب حذف عاملها شرط د بار د وجوب د حذف د عامل حال اغداد ان تكون مقرره لمضمون جمله دا شرط وجوب حذف عاملها متران جواب ده ته چې شرط د پاره د حال دار چې دا با مضمون جمله مضبوطی زب دروخه نه به مضبوطی لکه
جانی زیدن راکبن خو نه مضبوطی. جواب یې وکړو د مطلق حال شرط نه بیانوم لټو اچھا وجوب حذف عامل والا بیانوم خیال هم ده که نه لټوان ډېر شی دی یاري به ځان ته سوچو چې ما ته وایي او ځینې داسې چې لټوان وکړي هم لاټوي مطلب که ټول دنیا لاټو لاټو شي که نه نو هغه ته به خلک لاټوان به هم ورته لاټو وایي ځینې داسې ډېر لاټوي لاټوان ورته په خپله وکړي وایي خپله مجلس کې لکه لاټو داسې ډېرې ورته وګورئ هغه به متعین کوو د خیره ښه جي واورئ شرط ولا دا دی مولوي صاحب توجه جي چې دا حال مؤکده به د پوره جملې مضمون مضبوطی یو او دغه جمله به اسمیه وي دوه قیدونه دم سوچته دا حال چې دی دا به د پوره جملې جزء جملې نه یو خو به دا حال مضبوط والی راولي یو د پوره جملې به راولي جزء جملې نه دوه او دغه جمله د چا چې مضمون مضبوطی دا به اسمیه وي نو که اوس داسې حال و چې مضبوطولو یې مضمون د جملې نه هلته به حذف د عامل نه وي یا داسې حال و چې مضمون د جملې مضبوطولو خو د پوره جملې نه جزء جملې بیا به حذف د عامل واجب نه وي دریم مضمون مضبوطولو یې مضمون د جملې د پوره جملې خو جمله اسمیه نه و فعلیه وه بیا به عامل حذف د عامل چې واجب نه وي یو بل قید هم پکې علامه جامع خیره کې لګوي تاسو پوه شولې څو قیدونه شو بلکې څلور شو یو خیره کې بل روان دی که نه هغې سره څلور شو ورته وګورئ وشرطها ای شرط وجوب حذف عاملها ان تكون چې وي به دا حال مقررة مضبوطون کې به وي مؤکدة لمضمون جملة د جملې مضمون به مضبوطی او که د جملې نه د جملې د یو جز مضمون مضبوطولو بیا به حذف د عامل پکې نه وي نو دا دې سره احتراز رالی د دې مثال تاسو لږ بر وګورئ انا ارسلناک للناس رسولا حال مؤکده د نبی علیہ السلام نه جدا کیږي تی نه جدا کیږي نو دلته خو حال مؤکده دی مضمون جمله مضبوطه کړې ده او بیا هم عامل شته حذف نه دی نو دغه جواب دی چې وایي دلته جزء جمله چې ده هغې مضمون مضبوط کړی چې رسالت دی رسالت یې مضبوط کړی دی که نه پوره جمله کې خو مرسل هم دی ارسلنا مرسل هم دی کا مرسل الیهم دی للناس هغه خو یې نه دی مضبوط کړي صرف او صرف رسالت یو جزء مضبوط کړي او موږ څه ویلو د پوره جملې مضمون به مضبوطی احتراز به احتراز کوي په دې قید سره صاحب د کافی اما دا حال مؤکده نه یؤکد بعض اجزائها چې هغه مضبوطی بعض اجزا د جملې کالعامل فی قوله تعالی لکه عامل وګوره په دې قول الله تعالی کې انا ارسلناک للناس رسولا فإنه بدی صورت بدی مثال کی فإنه شان دے لا یجب نه دی واجب حذف شده حذف نه دی جائز ولی دلته جزء جملی هغه مضمون مضبوطی خبر وشولا اسمیه او کومه جمله به اسمیه دا دویم قید ګرځولې موږ ته دریم جوړ کو ځکه یو قیدم پکې د ځان نه ویلو چې مضمون جمله به مضبوطی کنی مضبوطه ولا جان زید راکبن به هم حذف نوي او پورا جمله وی جز بنوي دغه احتراز وشو او کومه جمله وی اسمیه ځکه کچري جمله فعلیه وی او حال د پورا جمله مضمون مضبوطی به هم عمل حذفیږي لکه شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما دلته قائما حال دی او عامل موجود دی شاهده تاسو پیږئ کنه نو عامل خو نه دی حذف حالان کې دا مضمون جمله مضبوطی جوابی هم دغه دی بھئی حال مؤکدم دی مضمون جمله مضبوطی نو جوابی دا چې دلته عامل فعل دی جمله فعلیه ده او موږ څوک یادو
احترز بها احتراز کی بدی قید سرا اسمیتن سرا اما داغ مثال اذا كانت فعلیتا چکل بکی جمله فعلیه وی داغی مضمون مضبوطی فإنه شان دا دی لا یجب حذف عاملها ندی واجب حذف دا عامل دا حال مؤکد بے کما قال صاحب الکشاف صاحب دا کشاف ویلی بدی قول اللہ تعالی کی چی قائما بالقسط وإذا سیویلی انه حال دا حال لے او مؤکدتن تاکیدم کئی من فاعل شهیدہ دا شهیدہ دا فاعل ولا بد تاسو پوه شولې خو ولې جمله فعلیه ده نو ما ویلی یو بل قید هم ذکر کوو یوم دا ویلو چې مضمون جمله مضبوطواله برابرۍ تاکید بکئی د جملې بکئی اسمیه بوي څلورم قید صاحب د جامع بیانې برو ګورئ ان يكون عقد تلك الاسميه من اسمين لا يصلحان للعمل فيها توجه جی چې دا جمله اسمیه به د داسې دو اسمینو نه وي جوړه چې هغې کې یو صلاحیت لري یا دواړه صلاحیت لري چې په حال کې عمل وکړي که چېرې جمله اسمیه داسې وه چې د دوو داسو اسمینو نه جوړه وه چې هغې کې یو یا دواړو صلاحیت لرلو چې حال کې عامل جوړ شي نو بیا به حذف چی دا واجب نه وي لکه زه مثال درښیم الله یو اسم شاهد بل اسم دا جمله اسمیه شوا قائما بالقسط الله شاهد جمله قائما حال لے او جمله اسمیه مضمون چې مضبوطی بیم چې کم دے عامل خو موجود دے شاهد دې سره څه کې جواب څه دی جمله اسمیه کې بدسی یو جز نه وي چې هغه صلاحیت ده عمل لري په حال کې دلته خو شاهدونه لري کنه نو نه رسي به وګورئ ولا بد هنا من قيد آخر یو بل قید ضروری دی وهو ان يكون اغدا چوي با عقد تلك الاسميه عقد جوړیدل دغه اسمی من اسمین من الاسم من دک من لکا من اسمین د دو اسمونه دا سي دو اسمونه لا يصلحان چې صلاحیت بن لري للعمل فيها چې عمل وکي په دغه حال کې والا لکان عاملها او کده سینې شنه به خو عامل حال مذکور وی ګره کله قید بګونه وي عامل حال څه وی به مذکور وی نو حذف به څنګه وجوبي دي چې حذف وجوبي به مذکور وي فكيف يكون حذفه واجبا حذف به څنګه واجب شي نحو الله شاهد قائم بالقسط تاسو په نه شولې نن سبق کې تلو رجزا اوله قاعده حذف د حال مؤکده په بعضی احوالو کې واجب یعنی جمله اسمیه کې چې مضمون جمله تاکید راولي دا قیدونه ټول لګاوه دویم حال مؤکده منتقله کې فرقونه دوا به مثال او باقي کې عامل وضاحت دریم اصلونو نمبر د شرایط بیان هم کو څلور قیدم پکې جوړ کړه ونه رسیدل